د حرامو په وجه مې اجره جوړه کړې را. دا د یتیمانانو حق دی، دا د کونډو حق دی، دا د هغه غریبو خلکو حق دی چې د غربت په وجه سره په زوره ترې ما غشتې را هغوی د غریبۍ د وجې نه یا د شرافت د وجې نه ما سره تره و تریخوالې نه دی راوستې، خو حق پردی دی. نو دغه پردی حق به په جون کې واپس کوې چې واپس یې کې حقدار یې د نه قبول کي معافي ترې وغواړې نو رب کائنات به بیا معاف کوي. رب به دې له معاف کوي، رب به دې هله معاف کوي چې ته دا حرام د ځانه لرې کې. بلکې زه خو دونه پورې ویم چې کم حرام موږ ګټلي او خوړلي م دي په خېټه کې م حرام پراته دي. نو زما خو خپله دا سوچ دی چې بس د یتیمانو نه جاړ هغه دوایي روړی چې په دې جاړ کې رانه راټول ارام وي، چې په دې وجود کې دا وینه پاکه شي، وینه چې دا خوراک موږ کړی دی. ځکه چې حدیث پاک کې راغلی دي چې یو د حرامو نوړی چا وخوړه، یو حرامه نوړی، یو مشتبه را یو حرامه را، شکمنه نوړی مو خېټې ته لاړه. څلوېښت ورځې عبادت نه قبلیږي، لا یقبل صوم ولا صلات. نه فرضي قبول کېږي روژه، نه فرضي قبلیږي مونځونه. د حرام یوې نوړی په وجه څلوېښت ورځې نو چې سار نه را ماښامه پورې او د سر نه رخپو پورې په ارامو کې اخته د سره به د به سي د ده به الله په در کې سي. نو یو د حقوق الله په لایر باندې غلطۍ چې هغه موږ نه کېږي، خو د حقوق العباد دا غلطۍ د ټولو نه سنګینې دي. ځکه چې کبیره ګناهونه دوه قسمه دي، یو کبیره را یو صغیره را. کبیره ګناهونه دا په توبه معاف کېږي، چې خالد باچا جماعت کې توبه وباسي نو الله به راته معاف کړي. خو دی کې کومه کبیره را؟ دروغ کبیره را، سود وغیره وغیره، دا ټولې کیسې کبایر تاسو ښه پېژنئ اډوایو نه. خو د دې کبیرو کې بیا یو داسې ګناه ده چې هغه د کبیرو د پاسه کبیره ده، هغه ګناه ده چې هغه په بیت الله کې په خانه کعبه کې په توبه نه معاف کوي. چې بیت الله ته لاړ شي او توبې هلته وباسې، زر پیرې توبې وباسې، رب یې ته نه معاف کوي هغه ګناه. او هغه د حقوق العباد ده، هغه د حقوق العباد ده. د مخکنو قومونو د هلاکت سبب د منځونو کموالی نو، د مخکنو قومونو د هلاکت سبب د روجو او د نیکو اعمالو کموالی نو، د هغې د هلاکت سبب د حقوق العباد پیمالي وه. بس ظلم، زیاتې، ناجایزه مرګونه کول، قتلونه کول، د بل حق لاندې کول، د بل حصه لاندې کول، دا ټول شکلونه چې څونه دي نو دا د هغې امت د هلاکت سبب جوړ شوی دی. د دې امت د غروج سبب به د معاملاتو پاکوالی ګرځي او د هلاکت سبب به د معاملاتو خرابوالی ګرځي. د عباداتو کمی بنی دی امت کې، او شته پکې کمی. خو چې ګورې نو هر دویم دریم کور کې حاجي صاحب راپورته کېږي، هر دویم دریم کور کې حاجي صاحب دی. حالانکې پاچ څونه خرچه کېږي، عمره څونه خرچه کېږي، عمرې ډېره خلکو الله دې ټول له توفیق ورکړي. ټول ښه عمل دی، خو چې په خپل مال باندې شي او په حلالو باندې شي، چې په کم اجي را نه شي، چې په کم اجي را نه جوړ نه شي، چې پوره اجي راشي. چې په بیت الله کې کومه توبه د ګناه نه وباسي چې هغې کې د لور خوردیسې د خوراک د ګناه نه هم توبه وباسي، چې د هغې کې د پردي شاملات ته لاندې کولو د ګناه نه هم توبه وباسي، چې هغې کې د قرض د غشتې او د قرض د واپسې د نه واپس کولو د ګناه نه هم توبه تایب شي. دا نه چې هغه یو جي صاحب بیتلو حج له لاړې چې راغی نو دکاندار کاکا له ورغې ورته وي پلانکیا رجسټر راواله نو هغه وایي چې دا حاجي صاحب پړه الله د رحم اوبه توی کړي دي. حاجي صاحب براله اوس مخکې وروستو پیسې راکوي، نو چې رجسټر راواخېسته نو ورته وایي هغه دی او یا بالپین هم راکړه. نو چې بالپین یې ورکړه نو خپل نوم سره صرف دا ولیکه حاجي پلانکې، حاجي پلانکې، بس رجسټر یې بند کړو دا واله. هغه ورته وایي زه بس تا را دغې راپاره راج وکړه چې ما ته حاجي صاحب خلک وایي د پردي حق سره به څه کوې، چې را پردی حق دې په غاړه دی. نو وروڼو دا ټول ګناهونه چې زموږ نه څونه کېږي، صغیرم کېږي او کبیرم کېږي، نو د دغې د توبې لار خو شته، خو د دې د توبې لار دغه ده چې پردی حق واپس کړه، ظلم مه کوه، زیاتې مه کوه. څوک دنه تنګ دي، څوک دنه پریشانه دي، د مور د زوی نه زوی د مور نه، پلار د زوی نه پلار د ورور د زوی نه، دا ټول د یو بل نه تنګ یو، ټول د یو بل نه پریشان یو. او دین کې پریشانې ختمیږي، په قرآن پریشانې ختمیږي، په شاعر اسلام پریشانې ختمیږي، په شاعر الله پریشانې ختمیږي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند تیرول دې سره پریشانې ختمیږي. او د دې نه علاوه ګورې نور لار د پریشانو د ختمېدو نشته، بلکې الټه په هغې پریشانې سیوا کېږي. نو د دې وجې راته دا وایم په عباداتو ځکه زه خبره نه کوم چې په عباداتو خو پخوا موږ رډیلي په دروازه نوم لیکلی دی،
پښتانه منګزارو، پښتانه تبلیغیانو، پښتانه پیرانو، پښتانه حاجیانو، پښتانو دا او پښتانه دا. نو خو ځین ګټلی شوی دی په عباداتو. اصل د معاملاتو دی. رسول الله قرآن کې رب العزت یو ځای کې رسولان مخاطب کړي دي. خو خطاب رسول خو الحمدلله د خدای چې د پیغمبرۍ لپاره چاڼ کړی نو هغې د هر عیب نه پاک کړی دی. هغه کې د ګناه تصور هم د هغې نه نشو کېدی ځکه چې الله منتخب کړو. خو رب العزت اشاره مخاطب رسول کو خو اشاره د قیامت پورې راتلونکو تمامو انسانانو تمامو مسلمانانو تکړه او سی ورته وي یا ایها الرسل اے رسولانو زما اے پیغام رسونکو زما کلو من طیبات کلو اخره طیبات پاکی راولې. نو د دې نه علما وایي چې صرف خوراک او ډوډۍ ته مراد نه چې ډوډۍ او خوراک پاک کا. د کردار پاکوالم غواړي، د اخلاقو پاکوالم غواړي، د گفتار پاکوالم غواړي، د لباس پاکوالم غواړي، د سکاک پاکوالم غواړي، د خوړلو پاکوالم غواړي او د جامې پاکوالم غواړي او دا چې کوم دی کوم جومات جوړ کړی د دې پاکوالم غواړي. ورې هسې نه لور خو پیسه کې د جومات جوړ کړو، قاضي صاحب راغی افتتاح وکړه چې جامع مسجد پلان حاجي صاحب او هغې د لور پیسه کې جوړ کړي دا ګورې غصب کې داخل دی. نن ډېر مدارس ما لیدلي دي چې د لور خو پیسه کې د لور خو ریسې نه را ورکړی او په هغې کې ولې جومات جوړ کړه، مدرسې جوړه کړې ده. تا د هغې نه اجازت اخیستې دی؟ تا تپوس کړی چې دا په کومه ځمکه جوړېږي؟ نو الله دې په موږ ټولو رحم وکړي. نو بس موږ هم دغې پیتې ته دغه چې بس پیته وشي او دعا پې اوږده دعا پې وکړې. حاجي صاحب له خدای جنتونه ورکړي، حاجي صاحب له بیړه پارک مې حاجي صاحب د بنیاد به وکړي، بنیاد به وکړي خو چې دا خاورو کې کېږي چې تا را جومات ته چا په ځمکه جوړ کړی، دا مدرسه را چا په ځمکه جوړه شوې؟ دا خو د غصب ځمکه ده، د دې خو حقدار شته دی. قبولیت خو د هغې عمل دی چې تا په خپل ملکیت کې ځمکه جوړه کړه، په خپل ملکیت کې د جومات بنیاد ایښی، په خپل ملکیت کې د مدرسې بنیاد ایښی وي. نو دغې کې بیا عبادت هم قبول دی او دغې کې چې دی نو هغه درس هم قبول دی او دغې کې تدریس هم قبول دی. نو چې په خپل ملکیت کې په خپله ځمکه په خپل شاملات په خپله زما چې کومه حصه ذاتي ده په هغې کې جومات جوړوه سبا خو نشته. خو زه وایم چې د جوماتونو جوړولو سره سره دا جذبه په موږ کې ولې نه پیدا کېږي چې لس مرلې خو جومات ته ورکولی شم خو درې مرلې یو په سیند له نشم ورکولی. که ته ورته وایې چې یاره اووه مرلې کې به خیر د جومات جوړ شي یا لس مرلې جومات که خو یو درې مرلې خو د فقیرانو له ورکړه چې دا په پردۍ کوټه کې دیره دي. نو چې پښتنو ته دا ووایې نو ته وایې چې بس د پیر مذهب کنځل مې ورته وکړه، بیا به ورته تندي ترې وکړي او بیا به ورسره خبرې نه کوي. ښه دنګ د جایداد د خلکو د ویشلو لپاره دی. نو مې ستا الله درکړې جایداد د الله په نوم یې جومات له ورکې خو د الله په نوم یې د الله بنده له نه ورکې په دغې نه نڅاو دي. دا خو دورنګي ده.